د افغانستان عظمت الله عمرزئی بیګا په لنکا پریمیئر لیګ کې ډیر زبردست پرفارمنس کړی دی. خپل ټیم ته یو بایلل میچ ګټلی دی، 2 وکټ یې ایستلي دي او په 14 بالونو یې 15 رنزونه جوړ کړي دي چې خپل ټیم دپاره یې یو بایلل میچ وګټلو. یو داسې میچ چې د عظمت الله عمرزئی د ټیم بایللو او عظمت الله عمرزئی په اخر کې ډیر زبردست بیټینګ وکړو او خپل ټیم دپاره یې دا میچ وګټلو. د افغانستان چې څومره هم کلاډیان دی په ټوله دنیا کې چې څومره هم لیګ کرکټ کیږي کې خامخا خپل امپیکټ غورځي جی، که راشد خان وي، که ګورباز وي، که عظمت الله عمرزئی وي یا نوین الحق وي، په هر یو لیګ کې دی داسې پرفارمنس ورکوي چې افغانستان نوم روښانه کوي. بیګا چې کوم میچ شوی دی په هغې په مکمل سکور کارډ باندې خبره کوو. تاسو له سکرین باندې سکور کارډ ښکاري جي. سکور کارډ کې وګورئ جفنا کینګز او ګالې مارولز چې کوم دی دی میچ او ګالې مارولز د عظمت الله عمرزئی د ټیم نه دی. جفنا کینګ چې کوم دی جفنا کینګ سره عظمت الله عمرزئی گیم کوي. لومړنی بیټینګ ګالې مارولز کړی دی چې یو سل 7 رنزونه جوړ کړي دي، 15 کلاډیان اوټ او 20 اورونه مکمل وهلي دي. ډیک ویلا د دې کپتان دی او وکټ کیپر بیټسمن هم دی په 9 بالو 12 رنزونه. الیکس هیلز د انګلند کلاډي په 19 بالو 23 رنزونه. ټام سیفورد چې کوم دی په 3 بالونو باندې یو سل 4 رنزونه. سلیزه وهلي د سنچري وهلي د ټام سیفورد د نیوزیلند کلاډي دی. راجاپکسا ور سره په 21 بال 28 رنزونه کړي دي. د سریلانکا کلاډي دی. ساهن په 3 بالو 2 رنزونه او جانت په 15 بالو 6 رنزونه. پریټوریس په 0 بال 0 د سټرایک نه دی ایستلی، نټ آوټ پاتې شوی دی. اوس که موږ راشو د عظمت الله عمرزئی د جفنا کینګ بالینګ وګورو نو پرامود مدوشان په 4 اورونو کې 14 یو وکټه، عظمت الله عمرزئی 4 اورونو کې 3 2 وکټې ښکلې بالینګ کړی دی. اسیته فرنانډو په 4 اورونو کې 40 ایکسپنسو ثابت شوی دی. اسلنکا 2 اورونو کې 14 وکټ یوم نشته. ویاساکن 2 اورونو کې 19 وکټ یوم نشته. فیبین ایلن د ویسټ انډیز کلاډي د 4 اورونو کې 22 رنزونه او 1 وکټه. اوس راشئ تاسو د عظمت الله عمرزئی جفنا کینګ بیټینګ وګورئ نو دا سکور ورپسې په 19.4 اورونو کې جفنا کینګ عظمت الله عمرزئی د چیس کړی دی چې 2 باله تسپیر پاتې شوي دي. تاسو خپله وایي چې په 14 بالو 15 رنزونه که چېرې عظمت الله عمرزئی نه وی کړی نو دا سکور بیا دی نشو چیس کولی. پاتم نشانکا په 11 بالو 12 رنزونه کړي دي. کوشال مینډس په 14 بالو 13 رنزونه. رسو چې کوم دی د ساوث افریقا کلاډي رایلی رسو په 2 بالونو 18 رنزونه زبردست بیټینګ یې کړی دی. اویشکا فرنانډو په 11 بالو 14 رنزونه. روز په 19 بالو 14 رنزونه. اسلانکا دی کپتان دی په 8 بالو 14 او عظمت الله عمرزئی په 14 بالونو باندې 15 رنزونه کړي دي چې 2 چوکي 4 چوکي او 2 چکي د په اننګز کې هم شامل دي. د مخالفین چې کومو د هغې د طرف ډوین پریټوریس 4 اور 34 یو وکټه او دانا 4 اورونو کې 2 یو وکټه. ظهور خان پکې ښکلی بالینګ کړی 4 اورونو کې 3 2 وکټې. مهیش تیکشانا 4 اورونو کې یو کم 13 یو وکټه. ساهن 2 اورونه کړي 25 رنزونه ورکړي. ایکسپنسو ثابت شوی دی. مالشا تروپاتی یو اور کې 15 اور جانت لیانګ یو اور کې 11 دي. دا میچ عظمت الله عمرزئی دی په 19.4 اورونو کې ګټلی دی د عظمت الله عمرزئی په وجه باندې. نو دا مکمل سکور کارډ خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.